دا رښتیا وې حیران شو ما به قتل کې وایي تا به قتل کوم دا د حضور محبت داسې څیز دی چې رب فرمایي النبي اولا بالمؤمنین من انفسهم حضور زیات حقدار دی په مؤمنانو باندې د دې د جانونو نم زیات حقدار دی د خپل ځان به دومره خیال نه ساتي څومره چې د حضور محبت پرست دی دا یاد وساتئ ستا د مور په تا دومره حق نشته څومره چې د حضور دی ستا د پلار دومره حق نشته څومره چې د حضور دی ځکه خو صحابي میدان ته وځي او یو ګستاخ د حضور علیه السلام په شان کې بکواس کوي دی ورته آواز ورکوي انا فلان و ابي فلان و امي فلانه زه پلانکی یم ای ګستاخه کنزل کول غواړې نو ما ته کنزل وکړه زه به برداشت کړم و ابي فلان زما پلار پلانکی دی هغه ته کنزل کوه برداشت به وي و امي فلانه زه د پلانکی بچی یم نور مې پلانکی ده هغې ته کنزل کوه دغه به هم برداشت وي وکفوا عن سب نبي صلی الله علیه وسلم ویاد وساته زما د محبوب په شان کې بیا بکواس ونه کړي دا د برداشت نه بار ده دا د صحابو طریقې کار اوس میسر خوندو دې وجې نه جنت هسې په سبقونو هم نه میلاوېږي په منځونو هم نه میلاوي دا اخري خبره ده مکمل اخري زه په دې منځ کې ماله دا چل نه راځي بیا رانه خبرې ګډې وډې شي چې خبره ختموم او راټولوم دغه د مشرانو صاحبانو کار د هغې تجربه مونږ چې په یو طرف روان شو بس بیا په منځ کې بله خبره شر سره رانهیري نو دا اخیره کې ویمه چې دا اخیری ده نو په سبب یې اخیری ده منځونه هم ښه دي فرض دي زکاتونه هم ښه دي فرض دي حجونه هم ښه دي ذکرونه هم ښه دي عمرې هم ښې دي روژې هم ښې دي خیراتونه هم ښه دي عبادتونه هم ښه دي تلاوتونه هم ښه دي فکرونه هم ښه دي ریاضتونه هم ښه دي هر څه ښه دي جنت پې میلاویږي خو چې سره د حضور د محبت نه که دا ټکې ورسره نه وو نو ګورې ته لمونځ بیا ورسره دی دا همسې مالوچ دي دا په تله کې کار نه ورکوي پروت به پکې خو مالوچ دي وزن به نه وي دا زکات نه دی دا مالوچ دي چې د حضور د محبت شربت ورسره نه میلاو شوی د حضور د محبت سکه ورسره نه میلاو شوی وزن نه جوړی زما عزتمندو عبدالله ابن ابی منافق منځونه هم کول زما او ستا منځونه د څوارلسمې صدۍ د ملا نه وروستو د هغه منځونه د امام الانبیا په اقتدا کې د هغه حجونه د هغه ذکرونه دا د خیر القرون په زمانه کې عبدالله ابن ابی منافق رئیس المنافقین منځونه هم کړي حجونه هم کړي ذکرونه هم کړي ختمونه هم کړي عمرې هم کړي خیراتونه هم کړي جهادونه هم کړي هر څه ورسوشته د نیکو اعمال هم موجود دي مگر قرآن اعلان کوي ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار منافق با د جهنم په لاندې طبقه کې بل طرف ته د کجوري ونه ته نه ده یاره کجوري وچ یو ډډ دی محبوب علیه السلام چې په خطبه لوستله هغه کجوري ته به یې ډډه وهله کله چې د محبوب علیه السلام دپاره منبر تیار شو محبوب علیه السلام په منبر باندې تشریف فرما شو هغه کجوري جړا شروع کړه وچه تنه ده د کجوري هغه جړا شروع کړه محبوب علیه السلام د منبر نه راکوز شو د هغې نه یې غاړه تاو کړه ولې جاړې ولې فریاد کې وایي محبوبه ستا فراق نشم برداشت کولی ستا جدایي نشم برداشت کولی نن ستا دپاره منبر تیار شو د زمانه جدا شولې دا جدایي نشم برداشت کولی څه مطلب دی محبوبه ستا سره محبت لرم ستا سره مې پیار ډېر دی ستا سره مې مینه ډېره ده محبوب علیه السلام ورته څه فرمایي ای د کجورې وچې تنې که دې خوښه وي نو اعلان وکړه ما ته داسې عرض وکړه زه به دلته کې تا نال کړمه ته به بیا شنه شي یا به خلق راولګي ستا مېوې به خوري او که دې خوښئ دلته به دې دفن کړمه جنت کې به شنه شي جنتیان به ستا مېوې خوري تپوس دې دا نه کوي چې یاره رب به داسې وکړي که به ونه کړي نه نه پته ده ورته ته صرف اډر کوه دا اختیار رب والا راکړی دی که غواړې چې دلته دې نال کړمه دلته به شنه کېږي که غواړې دلته به دې دفن کړمه جنت دې به شنه کېږي وایي محبوبه زه غواړم چې جنتیان مې مېوې وخوري جنت کې شنه شمه محبوب علیه السلام ته دا قبر وکنسته په دغه ځای کې دفن کړه
تاسو نه تاسو کومه دا د کجوري وچه دانه دا بچم تسي محبوب علیه السلام اعلان کړی دی جنت کې وشل کېږي دا وچه دانه دا جنت ته روانه ده تاسو نه تاسو کومه څومره منځونه کړی دي څومره سجدې کړی دي څومره رکوګانې کړی دي څومره قیامونه کړی دي څومره قیدې کړی دي څومره روزې نیولې دي څومره حجونه کړی دي څومره عمرې کړی دي څومره زکاتونه ورکړي دي څومره نیک اعمال کړي دي یو عمل هم نشته دی صرف یو عمل دی عشق مصطفی ورسره دی بل طرف ته عبدالله ابن ابی منافق دی دا اعمال غرونه موجود دي مگر ځای جهنم دی هیڅ عمل نشته مگر ځای جنت دی سبب څه دی وجه صرف دا ده چې څوک د حضور غدار دی جهنم ته به ځي چې څوک د حضور وفادار دی جنت ته الله رب الجلال دې دغه ماشومان د قرآن صحیح خدمت کوونکي جوړ کړي